الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د دې ځاینا په د آیات مبارکه کې فرمای مخکې ذکر وشو د جهنميان نو صلاوي والذین او هغه کسان اجتنبوا الطاغوت چې اغي اجتناب کو ځان بچ کو د طاغوت نه. طاغوت مختلف معنی راغلي دي. طاغوت شیطان ته ویل شي چې د شیطان نه ځان بچ کو. طاغوت چې ځان د جادوګرو نه بچ کو چې کم کسان پال ګوري د پالګری نه ځان بچ کو. یو حدیث کې راځي او کس راغی پالګری لر او هغه ته وی چې وای زما پال وګوره کله د په عقیده وکنه وا او چې ورته وی زما پال وګوره نو د چې دی د سرویح کالو عبادت ضایع او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه له یو خبر او کړه دغه تصدیق وکړه نو د کفر او په هغه سبا نه کم چې په ما را نازل شوی کم چې په ما نازل شي په هغه کفر وکړه. الله دې بچ کی. نو خبره داسې ده عزتمندو چې دغه شیزونه بزان بچ ساتو د خلک ملک بومم د کور والا کمپیریان حضرات چې مونږ پریخي کنه چې ورځ پلانکی لاله شو ډنګلی لاله شدا بم بچ ساتو وایګه به نو کیو ګورو سترګه کیو ګورو ماشوم چې ماشوم یې کتی شي غټه ولې شي والذین دا ټول د مراد راتلی شي ها والذین او ها کسان اجتنبوا چې ځان ساتل دي الطاغوت د طاغوت یو معنی چې دا چې نن سبا پکې مونږ ټول اخته یو خلک یې پریدي ډیر په ډاډه نه کوي د خدای په مقابله کې د خدای د قانون په مقابله کې بل قانون منل بل قانون راوستل دي تم طاغوت ویل. والذین او ها کسان اجتنبوا الطاغوت چې ځان بچ ک د طاغوت نه ان يعبدوها چې بندګیو کې دغه چې عبادتو کې دغه بندګیو کې دغه اې دغه نه ځان بچ کو وانابو او دی رجوع کوي الی الله او رجوع کوي چاته الله ته چاته الله رب العزت تعالی هم البشرا نو د دې لپاره خبر د خوشاله لري چې څوک د طاغوت نه ځان بچ کی او بالعروه الوثقا هغه مضبوطه رسید اسلام اونیسی اتفاقیات اونیسی د اختلافات او نزان لري کی او داسې وکي چې رجوع ساتي الله رب العزت دان لهم البشرا د لپاره د خوشاله خبر دی. الله دې مونږ پکې راولي. وبشر عباد نو بس خوشخبری ورکا بندګانو زما لره زما چې کوم بندګان دي دې ته خوشخبری ورکا الله دې پکې مونږ راولي. بیا الله فرمایي چې دا کم کسان دي الذين دا هغه کسان دي يستمعون القول چې دی اوري وینا لره خبر لره چې اوري سره خبر لره فيتبعون نتابداري کوي احسنه د احسن القول دغه بهترین قول تابعداریم کوي صرف اوري نه د دې تابعداریم کوي خاطر باندې عمل کوي. الله دې را له توفیق راکړي. اولئک الذین دا کسان دي د کلمې ولا خبره موري او کلمه وایي عمل هم کوي. اولئک الذین دا هغه کسان دي هداهم الله چې الله رب العزت هدایت کړی دی دوی ته و اولئک دغه کسان دي هم اولو الالباب چې دا ارباب العقول دي دا خاوندان د عقل دي. اولئک دا کسان دي هم اولو الالباب چې هم دغه صاحبان د پوی دي صاحبان د عقلونو دي. افمن آیا هغه بنده حق علیه چې لازم شي په د باندې کلمت العذاب کلمه د عذاب په د باندې فیصله د عذاب وشي افانت نو آیا یتو تنقذو خلاصون کی من هغه چالرا فنار چې پور کی وی یهودیانو بوي وزرا
کاله چې د ټوله دنیا ده نو د هر زرو په سر باندې یو ورځ زمونږ د پاره اور دی، نو جهنم نشته. یو طبقې به وي لنته وي د سره به اور نه مسه کوي او بیا به وي که مسه کوي م الا ایاما معدوده د شمار دغه یو څو ورځې نو ورځې به یادوي. او بلې طبقې به وي چې د هغه سخي عبادت هم لږه شانتې کړی دی بس هغه وال ټکولي نور څه نشته. او عیسایان هم د دینه چل زده که نو هغوی به څه وي اوس هم وایي د صلیب دا نښې چې لګولي او تاسو بعضو چې غاړې ته ځوړنده کړي نو هغه به وی عیسی علیه السلام چې دی هغه زموږ دپاره پانسي شوي دی نو زموږ ګناهونه ټول معاف شوي دي. لی چې د لالا وخي نوړی دی عبدالله وخي کیسه بس ګناه ته کوه او پانسي شوي عیسی علیه السلام دی. آسان حساب کتاب نو الله رب العزت فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې زکم کس اور ته واچو نو اف انت آیا تو تنقذ من فی النار خلاصون کی هغه چاله چې پور کی نه تا غلره نشي خلاصوله. پیغمبر چې د الله حکم نه شوی نو څوک د اور نه شریخ کړي هیڅ حکم نشي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک دی به روایتین اتکاله کی داغه په کفالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او یو روایت سره د 12 کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 12 کالو پلار لړ نکلار یتیم مور نشتا نو یا د اتو کالو په عمر کې په یو روایت سره یا د 12 کالو په عمر کې داغه په کفالت کې راغلی. څومره وخت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذمہواری غشته پته ارته 50 کاله پورې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کړي. سو کاله پورې 50 کاله عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته رسیدلی دي تر هغه پورې چې به کوم دنیایي مصیبت را متوجه کېدن لومبني ورته ابو طالب صاحب مخې ته ولاړ او درې بچیان دي حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ دی ایمان راوړي دي ټولو خان او یو لور مبارک دا غیم ایمان راوړي دي. ابو طالب صاحب د زنکدن وخت نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کسان ته پاسې دا اراده و چې زه ورته دعوت ورکړم هغې ته نه پاسې دغه ابو جهل د ټاپه رامي نه پاسې چې نه پاسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دایي په مخ کې دعوت شروع کړ. نو هغه ورله وایي چې ستا دین د ټولو نه غوره دی دارې او ابو جهل وایي چې د خو ورو زړه نرمیږي ښه نو ورته وایي چې ته به چې دی اوس درواره دین قبله د اور د یاري پیغوره والله د اور د یاري نو خیر اخره کې بیا څه اشعار ابو طالب سے وي والله وی کچر وی په دینونو کې اعلی دین چې دا د چاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راوړل کچرته ماته دا نه وی چې عار اخره کې به خلک دا وی زمانہ پس چې د اور د یاري چې د اسلام قبول کو نو ما به اسلام راوړل کدا خبره دغه لګ مجلس علما فرمای صحبت صالح تورا صالح کنه صحبت طالح تورا طالح کنه کداغه کسان نوی ایمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې صرف دومره وکا چې ماته یو پیر کلمه وایي چې زه د الله په دربار کې ستا سفارش کولی شم خیر وی نه وی دک سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ابراغ دا والد ورته وی سیب مختلف روایت یو کې راځي وی ستاغه بوډا مشرک تر چې دا وفات شوی شیعاګان ته مونږ وایي تاسو خالي سیب ډیر کوي دي ولې نه مانی ورته وی ستاغه بوډا تر مشرک هغه وفات شوی سو کومرتي دفنه ک رسول الله صلی الله علیه وسلم ول خپل آرام نو خبره دارا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د پر دعا کوله دکشن عبد الله بن ابی منافق داغه د باره دعا کوله زویم نوم چې دی هغه کټر مسلمانو کلک عبد الله داغه د عبد الله نوم د زویم عبد الله نوم هغه منافق د هغه دوار د باره په یو جنازه وکړه دعا په وختله په کټه آیاتونه را نازل شو او یو چې دی د هغه متعلق دا تر متعلق دله چې دی دعا وختله نو الله رب العزت آیاتونه را نازل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابو کده چې د تر د پر دعا غواړي به خپل پلاران له وخته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې نن پس به یو مشرک ته پاره هیڅوک نه پیغمبر نه به څوک دعا غواړي او بلکې مسله ثابته شو چې کفر وګرځي چې څوک د مشرک ته پاره دعا غواړي پس د قران د حکم نو دا مشرک بیا د کشان د هغه مطابق راغی
ورته وی 70 مره الله رب العزت ولا فرمای لاړم په لګول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ک او یا پیری ولا تم بخنه غواړي مافي ورته نه مشرک ته کلمې نه ده الله هم دو ساتي نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خبره داسې ده چې وای عمل د لارې مل سبق او خپ نسب کا سب مسب دا نه دي پښتون یم پښتون سره اسمان نه خونی را کوشه پلان کې شي داش په دین د عمل پکار پښتون دی چرسی پوډری ښه پامن نه پاغه سکے پښتون د سړی دوی تقواداري الله ته ډېر خوښ بس تا فرق الله دې تقوا راکې پیدا کړي لیکن الذین لیکن هغه کسان اوس د دې په مقابله کې لیکن الذین لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چې یریږي د رب خپلنا لهم د دیو د بارا غرفون بنگلی دی من فوقها د پاسه د هغې غرفون نور بنگلی دی مبنیتون تیاری کړی شوی آبادی کړی شوی آبادی بنگلی دی الله دې را نصیب کی خان یو حدیث کې راځي تر سلو چتو پورې داسې بردینه د جنت چتونه دي زمونږ دا نه دي ښه تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولی د په ریاست کې به ولی بهیږي وعد الله دا وعده د الله رب العزت ته لا یخلف الله مخالفت نه کوي الله رب العزت المیعاد د وعدې خپلې الله رب العزت فرمایي ته سم مسلمان شه زما صحیح بنده جوړ شه الله دې توفیق راکړي نو الله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي الله بدل دا ټول در نصیب کوي الله دې را نصیب کړي علم تر آیاتن گوری ان اللہ چی یقیناً اللہ رب العزت انزل نازلوی یا نازل کردی دی را لاندی کردی دی من السمائی دوریزنا مان ابو لرا فسلکہو فدخلہو نو بس داخل کردی لرا ینابیع چینوتا اللہ رب العزت چی دا اسمان نو برا نازلی شی بارانو شی نو دا کویا نو بچی دی دارا اوچتی شی چینو کی چی دی او پیدا شی وغیرہ فی الارض پزمکا کی ثم یخرجو بیا راوباسی پدی باران سرا پدی ابو سرا ثم یخرجو بیا راوباسی بی پدی سرا زرعا فصل مختلفا الوانو چی مختلف تی رنگونه ده هغی الک ازمکا یوادا یوزه که ٹیپری بلزه مولی بلزه گازری بلزه بلسی مختلفا الوانو مختلف تی رنگونه ده هغی ثم یهیجو بیا چی دی اوچی ثم یهیجو بیا اوچیگی فتراهو نتوینی اغی لرا مصفرن زیار بیا تو ویني هغې لره څه زیړ شوي بیا وینې د هغې لره زیړ شوي ثم یجعلوه بیا وګرځوي دې لره حطواما ریزه بیا وګرځوي دغې لره ریزه خلک یې چې دې څوک سکي یا چې دې د هغه وږونه را جدا شي نو ریزه وګرځي ان فی ذلک یقینا په دې کې لذکرا څه شی دی نصیحت دی لاولی الالباب دپاره د خاوندانو د عقل هلکه د عقل نه کار واخله صحیح کار ته واخله الله دې را نصیب کړي الله فرمایا فمن آیا هغه بنده شرح الله چې کلو کړی د الله رب العزت صدره سینه ددو للاسلام د اسلام دپاره فهو نو بس دی علی نور په هدایت باندې من ربی د الله د جانبه د کم بنده چې الله رب العزت سینه کلو کړی دا د دین اسلام دپاره د هدایت دپاره نو فهو علی نور من ربی الله فرمایي دا کس په رڼا باندې دی په نورانیت باندې دی الله د استقامت را نصیب کی دا کس په هدایت باندې دی الله د هدایت باندې استقامت را نصیب کی الله دې را نصیب کی فویل بس حلاکت دی تبایدا للقاسیتی دا هغه سخت قلوبهم د زړونو د دیو د پاره من ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه دا زړونه چې دي حدیث کې راځي الله ته ناخوښه زړه چې دي دا څه شی دي چې دا کلک وي دا کاڼي په شانته ورته نصیحت کوه خبرې ورته کوه وجاړه ورته وخانده ورته ښکته شه بره شه په یو اړخ په بل اړخ ورته خبرې کوه هغه چې کومه خبرې د هغې نه نه نو دا الله ته وایي ناخوښه زړونه دي حدیث کې راځي قرآن کې الله په لومبنۍ پاره کې تېر شوي تاسو اورېدلي الله وایي چې دا ګټ هم چې دی د خدای پاک د یاري جاړي خو دا د ګډو نه هم زیات سخت دي او بل ځای کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور پیغمبران دی وی وقالو قلوبنا اکنه زمون زړونه چې دی وی زمون د زړونه چې دی قلوبنا فی اکنه دا په پردو کې په غلافونو کې ستا د خبرې مبرې په اثر نه کوي یا به وی کړه پیغمبرانو ته
وفي اذان وقر زمون په دی وګونو کې دروندواله دی گویا سیسه پکې پراته ده دا پستا کسی کار نه کوي مونږ نه و کله به پیغمبرانو ته وی وی مونږ چې دی ورته وی و من بین و بینک حجاب ستاو زمون په مس کې یو پرده ده ته لګیای لکه گویا د پردې نه شاته لګیای پرده ده په مس کې دا تاسو اوس په دی یو آیات ته سوچ کوئ چې دا نن سبا ته چاله دعوت ورکې چې آیا قرآن د زمانه سر لګوا چې دا خبره ته نن سبا کوي کنه دا د سواریان مسلمانان به لته کوي دا د یو ملک او د بل ملک ګرځ ورپسې دا دا خبره راټینګي کړي یا به وی پیغمبرانو ته وی فعمل اننا عاملون تخپل عمل کوه مونږ خپل عمل کو نن سبا هم دا وي مړه خپل قبر کې سم زما قبر کې خو نه سم ځان د کار کتل هغه کافرانو بم دا وي فعمل اننا عاملون تخپل عمل کوه مونږ خپل عمل خپل کار ها کله به وی پیغمبرانو ته وما ارسلنا من رسول بلسان قوم الله وی مونږ یو پیغمبر بنه را لېګه مگر د دې په جبا خو دې ورته ستا په خبره نه پوي ته ورته قالو یا شعیب ما نبکو کثیر مما تقول موږ ستا په خبرو ډیر نه پوي ته یو کس سره غاری کا لګي یار په دې خبرو نه پوي په غیبت پويږي په جغله پويږي په دبل پکور وانو نه پويږي صرف په دې خبره نه پوي نو کافرانو وسه چې تور د خبره ورته وکړه دعوت به ورکړي شو ویانه نه پويګم چې ټیک ټاک غلط سو دا جواب نه دی خو بیا څه جواب نشته نو کافر وسوي ورته موږ نه پوي دا سن الله رب العزت فرمای نو فویلن بس هلاکت للقاسیه نو دا ویل یو کندره په جهنم کې د دینه جهنم هم چې پناه غواړي نو چې زړه دې سخت شي دغه ځای ته بوله په نصیحت باندې لږ کار پکاري په ځان لږ کار پکاري ولی ورپسې ذکر کو چې د ذکر سره زړه نرمیږي الله دې توفیق راکړي وای او بل پاویل دا ویل لاس کنده ده حدیث شریف کې راځي یو بیر صحابه په خپلو کې ناستو نو एकदम چې دی داسې आवाज وشو تیز د دماکې په شان صحابه ویریدل ډیر سخت چې د आवाज د سوي پاسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کینه تاسو معلومه چې د आवाज څوک نه ورته وی چې دا د جهنم په یو طبقه کې د هغه په سر کې کان پرې خودلی شي او یا کاله وشو چې اوس وخت دغه کان ورسي او یا کاله وشو دا کله الله رب العزت وری بندل او یا کاله بل حدیث کې راځي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو نو صحاب بدبوئی رااله صحاب بدبوئی صحابه چې چا پوزي چې په پټکی پټ کړي چا لاسونه پوزي ته ونیسل چا سونیسل مختلف الفاظ راغلي دي او دا بدبوئی ډیره سخته وسخه نو صحابه حیران شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیت تاسو پوس نه کوي چې دا بدبوئی د څه شي وینا وې د څه شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا یو مسلمان بنده د بل مسلمان غیبت کو داغه د خلینه چې کوم بدبوئی را لدا تاسو هغه ته پاتې دی الله اندوس الحدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خدای بازي پرشتي داسې پیدا کړی چې دا د شونډو سر لګیدلی چې ته کله ذکر کینو غستا ذکر علی خدای پاک لري د ذکر ته درود شریف په دلته نه علی ډایرک د شونډو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روزه مبارکه درس او چې کله ته غیبه دا دروغ وې نو دا پرشته یو مل دنه لري شي دومره سخته بدبوئی د داخلینه لري شي دروغ وای دا سی وای چې بس تو بخته تو بن ورته نه تړ وی راوایړه پایسا ودای ولا دروغ هغه بیا راړي چرته تور ډېر وای راواړو الله هم دې ساتي یو دروغ لبسل دروغ وي اسید کوین جیول کذب یحلی الله هم دې ساتي نو فویلن بس هلاکت نو د دې وجه چې کم بنده د زړک لک ودل بیهی جړان ورځي بل سن ورځي دې او یریږي په ځان باندې په د سره نصیحت خبره کار نه کوي دې او یریږي چې د ځړه مې ولیک لکته چاته زه خو دې کې نه فویلن بس هلاکت للقاسیه دا غسخت قلوبهم د زړونو د دیو د بارا من ذکر الله د ذکر د الله رب العزت نو ذکر با ډیر کې ها الله رب العزت توفیق راکړي اولئک دا کسان فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی دی الله
الله یقینا الله رب العزت نزل نازل کړی دی احسن الحدیث بهترین کلام هغه څه شي کتابن کتاب قران عظیم شان بهترین کلام دی دې په شان کلام نشتا متشابهن یو شان دی آیاتونه د دوی یو شان دی آیاتونه د دوی متناسب الاحکام والمزامین الله یقینا الله رب العزت نزل نازل کړی دی احسن الحدیث بهترین کلام کتابن قران پاک متشابهن کتاب نو مراد قران پاک متشابهن یو شان دی آیاتونه د دې مسانیا بیا ویل شي دا قران پاک د قران په شان بل کلام په دنیا کې زیات نشي ویلې اوس هم په دې لور کې اگر چې مسلمانان څومره کمزوري دي او د ټولو نه زیات کلام چې کم ویل شي هغه څه شي دی قران پاک نه ناول ویل شي نه یو څه نه بل څه د ټولو نه زیات لستون کې کتاب په دې لور کې هغه څه شي دی قران عظیم الشان دی الحمدلله او نور ورپسې چې وګوري سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې روزانه به پویترو کې یو قران پاک لسته روزانه به پویترو کې څه لسته قران پاک مستخا ویخ او د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه په تهجد کې روزانه یو قران لسته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بارک راضی یا یو روایت کې یو قول سره 40 سال لازم او په یو قول سره 45 سال لازم چې د ماسختن په ودس باندې د ساري مونږ کړ حساب لگاو 40-45 سال بل چې د امام شافعی رحمه الله په باره کې راځي چې په روزه کې به 2 قرآنونه ختمون مفسرین لیکلي 2 یو د شپې یو د ورځې روزانه دغه شان دا یحیی بن سعید رحمه الله په باره کې راځي چې هغه به هر شپه د قرآن پاک ختم هر شپه نو حساب لګوي الله رب العزت تعالی توفیق راکړي مسانیا چې بیا لستی شي تقشعر منه زگ شي منه د دینا جلود الذین سرمن د هغه کسانو یخشون ربهم چې یریږي د رب خپلنا نو مراد ته سرمن او د نور چې څومره بدن دی ټول داسې شي چې کله د قران پاک چون کې بلاغت والا کلام دی هر څه پکې موجود دی خو سیمون چون کې هغه شاه منصور بابا یې خبره بل بیان کوي تاسو وړاندې کونتر نو پدې سپوي نو موږ اوس داسې چې موږ وړاندې نو موږ پدې کې څه په نور فصاحت بلاغت هر څه پکې دومره موجود دی چې چا کې معمولی تقوا می چې کله د قران تلاوت کیږي نو پدې دا وخت داسې ودرېږي بدن زیګ شي الله وی دا ایماندار کا خلق دی تقشعر زگ شي منه د دې جلود الذین دسره تقشعر زگ شي منه د دې قران د تلاوت نه یا د قران د احکاماتو نه کله جوړي جلود الذین سرمنه د کسانو یخشون ربهم اصل کې خدا تقشعر هغه حالت ته ویل شي چې کله د وختو د چې کوم د سوري دي چې کله دا معمولی شانته د خپل ذهن راوچت شي دغه حالت ته ویل شي یعنی د انسان د بدن دک شان زگ شي یخشون ربهم د وجد رب د یری د رب خپل ثم تلین جلودهم بیا نرم شي جلودهم سرمند دی بدن د دوی وقلوبهم ازلون د دوی الی ذکر الله د وجد سو د ذکر د الله رب العزت ذالک هدى الله دا هدایت دی دا هدایت د الله تعالی دی یهدی لار غایبی په دې سره مې شاو چا د چوغواړي و مې یضلل الله تعالی رج الله گمراه کی فما له نو بس نوې دلر من هادin سوق هادي کم چې خدای به لاري کی تو ورته لګیا بس اکد هلاکت کاندې تبزان ورزي ور روان وي الله دې وساتي نو چې کوم خدای به لاري کیا الله وی تا غنه شي په لاري کولی افمن آیا هغه بنده دوه معنی دي یتقی بوجهه چې بچي بوجهه پر آزاد الله رب العزت سره سوء العذاب د بد عذاب نه یو کس د قیامت په ورځ د الله د رضا د وجه چې دی الله او غواړي چې به دې د جهنم نه بچ شنو دی بچ یوم القیامت په ورځ د قیامت یا افمن یتقی هغه بنده دا یا ضمیر چې دا راځي د متقی دا افمن آیا هغه څوک یتقی چې ځان بچ کی بوجهه
په خپل مخ سره یعنی پرزا په خپل مخ سره یعنی په خپل ځان سره سوء العذاب د بد عذاب نه یوم القیامت په ورځ د قیامت عمل داسې وکړي چې قیامت په ورځ ځان بچ کړي دغه ورنه وقیل للظالمین هو به ویل شي ظالمانو ته هغه سره ده هو به ویل شي ظالمانو ته ذوقوا سکه ما کنتم تکسبون چې تاسو به کوم کسب کو الله هم دوست والذین وهكذان اجتنبوا الطاغوت چې هغه اجتناب کوي د طاغوت نه یعبدوها چې بندګیو کی داغي او انابوا الى الله او انابت کوي الله ته لهم البشرى دي لرزير دي فبشر عباد بصير ورګه زما بندګانو ته دا هغه کسان دي یستمعون القول چې دی اور یغه بهترین کلام لرا فیتبعون احسنه نو دي تابعداري کوي دغه غوړه کلام اولئک الذین دا هغه کسان دي هداهم الله چې په سم لار روان کړي دي الله اولئک هم دک کسان دي اولئک دغه خلق دي هم چې دوی اولل الباب خاوندان د عقلونو دي افمن آیا به هغه بنده حق علیهم چې لازم شوی دی په د باندې کلمت العذاب فیصله د عذاب افانت آیات تنقذ خلاصون کی دغه لرا من هغه چاله فنار چې په ور کې دي الله نو ساتي دا ورنه لكن الذين لكن هغه کسان اتقوا ربهم چې یریږي در خپل نه لهم د دیو د بارا غرفون بنگلی دي من فوقها غرفون چې د پاسه د هغه نور بنگلی دي مبنیه تیاری آباد کړی شوی تجری من تحتها الانهار چې لاندې بهیږي د هغه نه ولی وعد الله دغه وعده د الله رب العزت لا يخلف الله الميعاد مخالفت نه کوي الله د خپل وعده الم تر آیات نه ګوري ان الله یقینا الله رب العزت انزل را کوز کړی من السماء د وریز نمان او بول را فسلكه نو بیا داخلي فدخله داخلي کړی دی لره یانا بیا چینو دا فل ارض پزمکه کی ثم يخرج بیا را وباسي به پدې سره زرعا مختلفا زرعا فصل مختلفا الوانو چې مختلف رنگونه دا ثم يهيج بیا اوچیږي دغه فصل فتراهن بستوینی هغه لرا مصفرن چې زیړیږي چې زیړ شي توینی هغه لرا چې زیړ شي ثم يجعلوه حطاما بیا وګرځوي دغه فصل لرا ریزه ریزه ان فی ذلک یقینا پدې کې لذکر نصیحت لولل الالباب د صاحبانو د عقول د بارا افمن آیا هغه بندا شرح الله چې کولو کړی د الله رب العزت صدره زړه د اسلام د اسلام د بارا فهو علی نور بس دا پرانا باندې په هدایت باندې دی من ربی در رب د جانبنا الله دې پکې راولي وویل بس هلاکت للقاسیه قلوبهم من ذکر الله دا غسنګ دل د پارا چې د ذکر د الله نه دی اولئک فی ضلال مبین دا په گمراهی ښکارا کړي الله دې ډلې نه بچ کی الله یقینا الله رب العزت نزل نازل کړ دی احسن الحدیث بهترین کلام احسن کلام کتابان چې قرآن عظیم الشان دی متشابهان یو شان دی آیاتونه دي مسانیه بار بار ویل شي تلاوت کول شي تقشعر منه جلود الذين چې زیک زیک شي د دینه هغه بدنونه یعنی سرمنه د هغه کسانو یخشون ربهم چې د الله نه یریږي ثم تلین جلودهم بیا نرم شي بدنونه د دی او قلوبهم الى ذکر الله او زړونه د دی په ذکر د الله سره الله دې موږ دا کراولي ذالک هدى الله دا هدایت د الله تعالی دی یهدی لارهای بی پدې سره من یشاء چاله رچوغاړي و من یضلل الله و چاله رچ الله بیلارږي فما له نبوی هغه لره من هادن سوق هادی افمن آیا هغه بندا یتقی چیزان بچ کی به وجهه په خپل عمل سره یا په ځان سره چې فمن آیا هغه بندا یتقی چې بچ به وجهه پر آزاد الله سره سو العذاب دا غبد عذاب نه یوم القیامت په ورځ د قیامت وقیل او بویل شي للظالمین ظالمانو تذوقوا سکه ما کنتم تکسبون چې کوم کسب تاسو کوو الله رب العزت دې د ګناه د کسب نه مونږ بچ